صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم. مور بی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا داغین روایت تے هغه فرمایي وی نبی علیہ السلام اذا اشتکا منا انسان چې کله په موږ کې څوک ناجوړ شو بیمار بشو مسحه بیمینه نبی علیہ السلام با خپل خې لاس مبارک دا غي په وجود باندې وه ثم قال بیا به فرمایل اذهب البأس رب الناس انت الشافي یا اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے د خلق ربا او پروردگارا اذهب البأس لری کی دا تکلیف او دا بیماری او دا درد وشف انت شافی شفا ورکه ورته زکت شافی شفا ورکه انکه لا شفاء الا شفاؤک نشتر بلا شفا مگر شفا ستا پلاسو کنا شفا انداس شفا لا يعادر سقما داس شفا والا ورکی چې د بیماری اړو پاتې نشي. دا نبی علیہ السلام دم اچو یول با نبی علیہ السلام دا بیمار په وجود باندې لاس راخ کو او خې لاس به راخ کو بیا به دا دعا وي نو دا نه چې لاس به راخو دا نه رستو به دا دعا او دا کلمات وي بلکې هغه لاس راخول سره به دا کلمات وي او دا به نه کول چې اول به کلمات وي بیا به رستو لاس راخل اول به لاس راخو دا کلمات به وي. نو دین یو دا معلومه شو چې نبی علیہ السلام دم اچول دی او بل دا چې حضرت عائشہ بھی فرمایي د اشتکا منا انسانو چې مونږ کې مسوک بیمار شو یعنی د کور په بانیانو کې محارم چې ورته ویل شي هغه څوک چې هغه د بنده بې پردې وي لور شوه او بیبي شوه مور شوه خور شوه نو په هغې باندې د دم په وخت کې چې کپړه وي نو بیا لاس خیر د کراف کې خو په هغه وخت کې نه چې کله وسوسه راځي یا خطر راځي او بیا دا کلمات وایي که نارینه وي نو هغه هم دغه طریقه ده که څوک نارینه بیمار وي د هغه هم دا طریقه ده که داسې ځای وي چې پردې وي لکه پتون شو نو صوفیای کرامو په نسبت باندې هغه وایي چې یو کپړه به پرېږدئ لکه د چا پتون خوږ وي یا درد کوي تر دې پورې د ښکته خو غورت کې نه راځي د دې نامې نه واخلي تر دې پورې دا غورت کې راځي خو که چېرې هغه پې کپړه کېږدي نو بیا خیر د کلاس په هغې باندې کېږدي او داسې کوي خو احتیاط په دې کې دی چې د عورت په ځای باندې نامې نه واخلي تر پتونه پورې
په دې باندې بنده په خپل دمګر یا چې څوک دمه چې عالم وي پیر وي شیخ وي نو کاغه خپل بنده ویوم که پردې بنده ویوم نو کوشش ته کوي چې په هغه لاس نه راخلي زه خو ورته وایم لاس رایسته که لاس باندې ولا چوف کم وامست په هغه لاس ځای باندې لاس ووهه چې په کوم ځای باندې ستا تکلیف دی او درد دی یا بچی وي زوی وي نو هغه بیا خیر دی خو بیا هم کوشش پکار دی چې کپړه خو خامخا وي او که کېږي نو د هغه په لاسو باندې چې چوف شي هغه هم صحیح ده او د هغې نه علاوه هم دمه چېږي ګورئ بنده داسې ټول وجود باندې لاس راخکي داسې راولي خپو پورې راولي په مزه بس دغه هم یو دم دی نبی علیه السلام دم اچولی دی دم ثابت دی او په دم کې کلمات د تعوذ دي پناه نیسي بنده د الله په ذات سره د شیطاني وساوسو نه بیمارونه د نورو څیزونو نه او دا ډېر مجرب دم دی ښه اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يعادر سقما څه کلمات په دې کې زمونږ حضراتو سیوا وي شاید چې هغه روایت کې راغلي وي هغه یې به داسې وي اذهب البأس رب الناس انت الشافي واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء عاجل لا يعادر سقما اے الله ورکه ورته شفا زر ورته شفا ورکه عاجل زر ورته ورکه داسې شفا چې پرې نږدې بیماری لره بس بې وټه یې ښه کړي مونږ پښتو کې هم بې وټه یې ښه کړي دم دی چې دی نو دعا ده عن عثمان بن ابي العاص انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا دا بیماری کې د دم یا د اوبو دمولو یا د نورو سیزونو دا رجحان چې کم شو نو د علاج سره کم شو یقین هم کمزور شو او دا علاجونه دا ایمرجنسي شو نور شو یا سکای یا نه خو چې هغه ډاکټر لور شي دوايي بنده له پکار دی چې په خپل باندې تلاوت وکړي یا په بل باندې تلاوت وکړي او بیا هغه په ځان چوف کړي یا وبوس کړي الله به ښه کړي خو یقین مضبوط او خاص پکار دی دې کې د بیمارانو د صحت دپاره د نبی علیه السلام د احادیثو په رڼا کې هغه علاج دی ښه دی ته روحاني علاج وایي او دا روحاني علاج د جسماني علاج سره یو کېږي دا جسمانی علاج چې وي نو دا هم نفسیاتي علاج دی او روحاني علاج هم نفسیاتي علاج دی وایي چې ډاکټر لور شي مریض نو د هغه ډاکټران خو خوسته نه وایي دوايي ولیکي نو چې دی راوځي دوايي راواخلي ګاډي کې راځي نو دی وایي وجود مې لږ ښه شو دا نفسیاتي مسله تاله نه هغه لاستن والې ده نه درله دوايي چې کومه درکړې ده هغه لا تا اچولې ده خو بس تا وایي چې دولي د مدوي چې ښه به شي نو ښه به شي نو زمونږ په خوله کې هم دغه شان چا یقین کوو نو مونږ ورته ومو ښه به شي خو مونږ چې ورته ښه به شي نو وایي یاره ته څه خبرې وایي ډېر خراب یم ډاکټر ته خدا نه وایي چې ته څه خبرې ما وی پیس مقررول غواړي چې پیسې ته اخلي دی بیا داسې سم دمي چې بس پیسې ته وایي پیسې راکړې ولوره زه ته به ښه شی دا وظیفه واخلم خو خدای دې مونږ دغې ته نه کښېنئ په هر حال زه درته مې دې پورې ووایي چې علاج چې دی نو دا روحاني د جسماني علاج نه دا ډېر بهتر دی لکه نفسیاتي مسله ورسره هم ختم شي عثمان بن ابي العاص وایي انه شکا الى رسول صلی الله علیه وسلم وجعا یجدو فی جسده د عثمان بن ابي العاص بیمار شو درد یو په وجود کې نو نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه یعنی خبره ورته وکړه چې رسول الله زه بیمار یم وجود مې خوږېږي څه تکلیف دی راته درد دی پخوا به دا مسله ډېره کمه وه چې چا به وجود خوږېده ولې څه چلېله بریښونه به و چېرته به پړک به شمله کې اوس خو ګوډې د هر چا دغه شان دي نورې بیماری هم دا دردونه تکلیف ډېر شوي دی یعنی وجود کې مې دردونه دي او تکلیف دی نبی علیہ السلام ورته علاج وکړو ورته وفرمایل فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم
وضع يدك نبی علیہ السلام ورته فرمایل ضع يدك على الذي يعلم من جسدك کېږ د لاس په هغه ځای باندې په کوم ځای چې تکلیف وي په وجود کې چې وجود کې کوم ځای تکلیف وي په هغه ځای باندې لاس کېده وقل هو بسم الله ثلاثا 3 واري وقل 7 مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر نو د قل بسم الله نه مراد ده وایا بسم الله بسم الله بسم الله بیا وذل وایا دا درې ذل وایا وذل دا وایا اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر دا به وذل پوره کې ما دا کارو خالف فعلت ما دا کار کوم دک شان مې وکړه 3 ځله مې بسم الله وی او وذل مې دا وی اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر دا مې وی آسان نه خو چې باندې اوسو ځله وی نه یادم شي منګ خپل پکې وونه بیا راته یادېږي نه خو چې اوسو واری باندې یاد په نیت وای انو بیا یاد شي اعوذ بالله بعزته وقدرته بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر څه مطلب پنانی سمزو په عزت د الله رب العزت سره وقدرته او په قدرت د الله رب العزت سره من شر ما اجد د شر د هغه سیز نه چې زه وینم واحاذر او چې د سنه زه په تکلیف یم یعنی زه سنه زه یریږم او سما ته تکلیف ته دا غینه پنانی سم احاذر چې په خطر کې اسینه چې نور بیماری را باندې راشي پورا کدا دم خلق شروع کو اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر قال ففعلت ما ذكركم فاذهب الله ما كان بي الله لري کو زمانہ غمرز چې زما په وجود کې وو هغه مرض لري ختم شو نو یاد وساتئ د نبی علیہ السلام وظیفه خاص نوی چې خاص د صحابي پورې او بل چاله نه ده اوسم چې څوک دا غي صحابي د یقین په شان په یقین باندې وای الله رب العزت په وجود نه تکلیف لري 3 ذل بسم الله 3 او وذل چې دنا اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر دا چې وای اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر دا وذل وای او 3 ذل بسم الله وای اول کې بیا د ورپسې دا وای او بیا د پاغه ځای باندې بلا سیخي ښه لکه 3 ځله بشمیري پاغه ځای بلا سیخي په کار دا چې بندا کم دوا چمه یا بل څه کوي نو په سم لاس باندې دي نو په سم لاس دا کوي شمیري دم په سم لاس شمیرل شي فاذهب الله ما كان به الله لري که زمانہ غ تکلیف لري شو ا تکلیف بيخي ختم شو زبي وټه روغ شو ما جوړ شو عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا د الله رب العزت د ذات باندې د پناه دا غي دعا په حسن او په حسین باندې لستي وغي دواړه یو ځل بیماران شو حضرات حسنین رضی الله تعالی عنهما نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا ولسته او دا کلمات ولستل اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بیا یو فرمایل نبی علیہ السلام ان اباکما کان يعوذ بها اسماعیل و اسحاق عبد الله ابن عباس سے فرمایي و نبی علیہ السلام چې دا دعا په حسن او حسین باندې لستا یعنی چې هغه بیمار بشو یو ظلم داسې نورم شوی دی اعيذكما زد تاسو دواړه د الله په پناه کې ورکوم اعيذكما بكلمات الله التامه پاغه کلمو د الله چې مکمل او تام دي د الله کلمات ټول تام دي برابر دي پورا دي من كل شیطان د هر قسم شیطان د شر نه د ټولو شیطانانو هر شیطان یو قسم نه دی شیطان کې بل اقسام دي بیا د شر د غنه وهامه او د هر زهريله زناورنه د هر زهريله شینه ومن كل عين لامه او د هر اچون کی نظر نه چې نظر اچي
د هر حاسد د نظر نه یا د هر یو نظر اچونکي د نظر نه زه پناه نیسم د الله رب العزت په کلماتو سره د تاسو د دواړو دپاره د تاسو دواړه د الله رب العزت په مکملو کلمو باندې ستاسو پناه اخلم چې تاسو له پناه درکم په هغې باندې د هر شیطان نه و حامتن د هر زهریله څیز نه هر یو زهریله څیز دا زهریله څیز سره جراثیم زهریله څیز سره دا اوس چې ډینګ دی زهریله شی دی او ګوره د الله شان دی پیژنې یې نه وینو یې نه او تکلیف رسی پوره جراثیمي دي دا خو هغوی اندازې او تجربې کړي دي نو وایي په ولاړو صفا اوبو کې او فی الحال هګی واچوي او د نور د خطو او د غورځېدو په وخت کې او دا مسله ده حدیث کې راغلی دي چې د نور د خطو او د غورځېدو په وخت کې تاسو مونځ مه کوئ دا شیطان پې خوشحالېږي نو دا راته څه شیطاني عمل ښکاري جراثیم دی خو شیطاني جراثیم دی د نور خطو او د غورځېدو په وخت کې نبي علیه السلام فرمایي دا نور لا زیړ وي دی تیز نه وي نو دی ککوړی وي نو شیطان خپل ښکران جوړ کړي ځان له د ده نه خوره بلا جوړېږي نو دوه ښکران شي نو یو ښکر دې خوا کې یو ښکر دې خوا کې نو په منځ کې دا نور راشي نو چې موزګزاره لګیا شي موس کوي د نور خطو او د غورځېدو په وخت کې نو شیطان وایي وګورئ که نه دی ما ته سجده لګوي خوشحالېږي نو شیطان د عمل وخت همدا دی او حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله د ماښام تیاره خورېږي تاسو دغه وخت کې مه څاروي بهر پرېږدئ مه ماشومان بهر پرېږدئ څاروي به دله هم شیطاني عمل به پرې راشي نو بیا به درته ودرېږي نه پای به درله نه کوي لتې به وایي روانې به کوي پای به کم کړي او مستی به کوي کمزوري کېږي به بیماري به پرې راشي دا حیواناتو باندې هم دا شیطانان چې دی نو دی په دې ځناورو باندې د مؤمن په هر یو فایدې په څیز باندې دی لګیا دی وایي چې دته تکلیف میلاو کړي یاره خو شیطان او امریکا کې هېڅ فرق نشته یو شی دی یو شی دی بس نه خوشحالېږي زموږ په هېڅ باندې لګیا دی بس چې په څه مونږ ښه کېږو زمونږ د فایدې کم شی دی نو بس هغه او شیطان یوازې شیطان نه دی ابلیس په انسانانو کې دی من الجنة والناس الله فرمایي د جنو نوم دی د انسانانو نوم دی د انسانانو نه څوک دی ما به تر اوسه پورې چې د انسانانو نه لکه چې مونږ علما وایي هغه چې چغلي کوي هغه چې روانې کوي هغه چې بل څه کوي اوس د ماښام نه وروستو راته یو مولوي صاحب کاري صاحب ووایي وایي دا مولوي صاحب دلته کې په یو کلي کې امام دی او دی د بل کلي او یې کور یې راوستی دی او چې خطبې ته ودرېد نو هر چا ته پته چې امام صاحب خو دغه وخت کې جومات کې نو وایي چا یې دومره ښایسته بلار به غوا بوتلې ده دی پاک کا ټایم کې د خطبې په وخت کې ما وایي داسې لوی د غوی ځای و که نه غل خو غلي خو ظالمه دا غلا دې څنګه وکړه نو چې د موس په وخت کې د امام چې په موس په وخت کې د امام غوا بوځي نو نور به کوم شیطان پسې ګرځېده ما یې خو هغه مسله حل کړه هغه له مې وظیفه ورکړه شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه یو ډېره مجربه وظیفه ده ما یې دا کوه الله دې درله د دې څه تابعو کې دا نقصان دی الله دې بلې غاړې پوره کړه والله دې ورله د کور مخه ورکړي د غل نه دې خدای را خطا کړي نو او په غل دې ما خدای څوک مقتدي پېښ کړي چې هغه د هغه نه پټه کړي خدای دې ما په مقتدیانو کې څوک غل پیدا کړه چې د هغه نه دکه غوا او بیا یې ته ووینې نو بیا خو به هغه څه کولی نه شي بدتاله به یې درکوي افغان چا پخوا خو شړی ډېرې ګرانې وې او ډېرې ناشنا وې ډېرې ناویاته وې نو چا شړی پټه کړې وه کور ته یې راړه هغه زوی بیا اچوله ده ورته کش نه کړو ځکه پټه کړې وه هغه یې ورځ دغه شان راغی نو ده ورته وی شړی دې څه کړه هغه خو مې وی هغه خو یې رانه چا واغسته وی په څو دې ورکړه وی چې په څو تا اغستې وی ما خو پټه کړې وې ما نه هم چا پټه کړه چې په څو تا اغستې خو هم خدای دې پرې څوک داسې غل پېښ کړي چې د امام نه غلا کوي نو وروره ګورې بل سړي ته پته نه چې دا غوا چې نن دا مولوي صاحب دا خو ما دا هم د دکه ځای دی ای الله ما خانه کعبه کې کوي او د امام نه هم شروع شوې اوس راته ماښام مونځ نه وروسته نو شیطان هر څه کې کار کوي هر څه کې کار کوي چې مسلمان پې خفه کېږي هغه کار بس د شیطان د خوشحالېدو کار دی وهامتن د هر زهریله څیز نه لکه دا ما تاسو ته ووایي که نه دا ډینګ دی ګوره په دوو وختو کې دی هګۍ اچوي
د غورځېدو د نور د خطو په وخت کې د نور د غورځېدو په وخت کې په ولاړو اوبو سپا اوبو کې سپا اوبو باندې سکی که نه سپا اوبو باندې سله پکار وي ګنده اوبو خو څوک نه استعمالوي نالی ته نو داسې ارامي شی د په سپا اوبو کې هګی چې واره که د ده کار یې وباسم او که کوي نو چې بس نقصان ورته ورسي او دومره سخت جراثیم دی وایي خو الله دې چې دغه مریضان ښه کړي او الله دې چې مونږ وساتي د یارې وخت شو ومن کل عین لامه او د هر یو نظر اچونکي نه نظر چې اچي او وایي پوه دا لاسې دي او نظر لګي د هغې د نظر نه دا پوه ورسره هم بعضې کوي بعضې بیا دومره تجربه وشي چې دا ورسره نه وایي بس دګ شان وګوري او بس شیش واخلي او د ده د دې سترګو ریز دومره سیوا وي چې سیده ورشي هغه بنده باندې په هغه کې دننه ورننوځي او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان العین حق نظر چې دی حق دی لګي د یو صحابي په بل صحابي نظر ولګېد یو صحابي ډېر ښایسته او ښکلی وجود یو دواړو کمیس ایستی او لامبلې غسل یې کولو د یو بل ته ووایي د هغه د دې وجې نه وي خو هغه وخت ورته پته نه وه وایي ته خو دومره ښایسته وجود دی یکدم په هغه ګړه بندې راغې په ته وایي دوست ما ته دا ووایي یا رسول الله سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه یا رسول الله اوس ته ما ته ووایي ته څومره ښکلی وجود دی دا خو زه د نظر کړم نبي علیه السلام فرمایل هغه ته وی شابه اودس وکړه او په یو بالټي کې وکړه په یو لوښي کې چاردام هغه چاردام وکړل هغې کې هغه اوبه جمع کړي نبي علیه السلام له پوري علاج وکړ هغه اوبه هغه بالټي کې او هغه ټاټکي کې یا هغه لوښي کې هغه وخت سره ټپ چې کوم په هغې کې جمع شوې دې بل ته یې وی دا چې کوم د نظره شوی وی ورشه په دې اوس غسل وکړه چې هغه په هغې غسل وکړه بهر راووت وی ټیک شوم یا رسول الله ولې دې وجود کې د نظر کې د مخ کې کوم ریس شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکیم حاضر کو من جانب الله په وحی ورته دا روحاني جسمانی علاج الله خو پاغي کې غوبو سره چې هغه د سکونه هغه وبو سره داغه د سترګو د نظر هغه اثرات په دې وبو کې رااله واپس په هغه شی باندې الله رب العزت هغه خو علاج بالمثل شکنه په هغه شی باندې الله بیا علاج نو دا دعاګانې وظیفه د دې ډیر لوی اثر وي نشته څوک چې په بنده اوس دم واچي بنده زه چې چېرته بیمار شم د شپې پروت یم بس وجاړم ولې چې مونږ به بیمار وو نو شی صاحب به خبر شو نو مونږ به نو خبر تهجد وخت کې به زمونږ په پاسه هسې لاس راښکې شو یاره هغه وخت پسې ما چې بنده وایي چې یک شان وی بس را باندې هغه یک شان دم اچولی هغه وخت لاړ اوس څوک دی چې په د شپې به پاسي په تا به دم واچوي څوک او د بیمارۍ تاسو وګورئ اثر د ټولو نه سیوا د شپې د شپې دا راوچتېږي ډېره آرام ختمیږي شیطانی اثرات هم ورسره راځي د الله په ذات باندې چې بنده پناه نیسي د اثرات ختمیږي دعا وکړئ الله تعالی دې زموږ ستاسو بیماران له صحت ورکړي الله مونږ هم جوړ کړي چا څوک بیماران دي مجلس کې الله زموږ د بیماری ختم کړي بیمارانو ټول له صحت ورکړي هسپتالونو کې دي کورونو کې نارینه دي زنانه دي لوی دي واړه دي په اپریشن کې بعض مریضان د اپریشن په انتظار کې دي الله تعالی ته جوړ کې روغ کې صحت ولا ورکړي او دعا وکړئ چې الله تعالی د رحمت او د اوبو په خپل فضل و کرم سره باران د رحمت وکړي الله رحمت باران وکړي موسم هم ښکلی کړي پټي هم ماړه کړي انسانان او صحابي هم یا الله تعالی د رحمت باران وکړي او د یخ اوبو باران وکړي او دغه کشمیر کې بیا حادثه راغلې ده الله تعالی د آفات او مصیبتونه د مسلمانانو نه دفع کړي او الله تعالی کوم مردگان چې دي مرتبه د شهادت ولا ورکړي کوم زخمیان چې دي هغه جوړ کړي صلی الله تعالی